نو په نخم کال د هجرت باندې چې کله حج فرض شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حجیانو امیر مقرر کو وی تاسو لاړ شئ او حج وکئ او نبی علیه الصلاۃ والسلام صد عوارض د وجنا صد مصروفیات د وجنا حج لا نورو خو چې حج لاړ شئ نو دا اوازونه وکئ ځای په ځای باندې خلک خبر کئ چې را روان کال به نبی علیه الصلاۃ والسلام حج لرازي نو کو څوک حج کول غواړي نو بیا را روان کال ضرور راشي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره حج وکړي او د حج هغه طریقه درته اوخی چې کومه الله تبارک وتعالى خو دلې ده نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو حج وکړو او دا پیغام خلکو ته فریخ دو چې را روان کال به نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې حج لرازي بیا را روان کال په لسم کال د هجرت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د حج را روان شو او غیر چاپیره خلک خبر کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج روان دی نو کو څوک حج لتل غواړي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لاړ شي پنځشتمه ذوالقعده وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه راووت او د خالی ورځ وا او چې کله میقات لراورسید ذوالحلیفه ورته ویل شي دا د مدینه منورې والو میقات دی میقات دې ته ویل شي چې دا الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی په جبه د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې څوک مکه ته ځي د حج په ورځو کې نو د دغه ځای نه به د حج نیت کوي او د حج نه علاوه نور ورځو کې چې ځي نو د عمرې نیت پکې او کو څوک د دغه میقات نه بغیر د حج او د عمرې د نیت نه او بغیر د احرام نه وړي نو په باندې دم لازميږي دې ته میقات ویل شي نو د مدینه منورې چې کوم میقات او د ذوالحلیفه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دې تر ورسېدو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر لوی تعداد په دې حج کې مختلف روایت دي خو یو روایت پکې دا دی چې 100,000 او سوار لزر صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان دي حج لا نو چې کله ذوالحلیفه ته راورسېدو د ماسپښین مانځنه وروسته را روان شو د مازیګر مانځله دغه ټیم لره ورسېدل تقریبا 6 کیلومتره لار د مدینه منورې نه چراوزي الته اوس غټ جمعه جوړ شوی د مین روډ نخکاری چې وګوري یو غټ مسجد دی او داسې غټ غټ مناری دی پی او اوس ډېر شي حمامونه پکې جوړ شوی دي د لامبلو ځایونه دي پکې هغه ځای نه خلک بیا د حج او د عمرې اراده کوي لاول دغه مسجد دغه تکینه او دغه یوونه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دغه ځای لره ورسېدو نو د پس د ماسپښین مانځنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام وتړو احرام دو صادر دي یو صادر به د لنګ په ځای باندې استعمال کې او دویم صادر به د قمیص په ځای باندې د ځان نه تاو کې ګندلې جامې به پکې نه غوندي نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام وتړو د احرام نه وروسته 2 رکعات نفل دا مستحب دي چې وکي 2 رکعات نفل انو کو دا سي ټایم چې په هغه ټایم کې نفل کېدونه او به کې او کو دا سي ټایم چې به کې نفل نه کېد بیا مکوا مثال په تور د سار د مانځنه ورستو چې کله تا احرام وتړو نو سار مانځه پس بیا نفل نشي کولای کنه نو په دغه ټایم کې بیا نفل مکوا یا د مازیګر د مانځنه ورستو نو په دغه ټایم کې بیا څه مکوا نفل مکوا یا اوقات مکروه دي مکروه ټایم دی باقي مونږ کول مکروه دي نو په دغه ټایم کې بیا نفل نشي کولای نو کو دا سي ټایمونه نو نبی 2 رکعات نفل وکا دا سنت طریقه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د ماسپښین منځ وکړو د هغه نه ورستو احرام وتړو او په احرام پسې 2 رکعات نفل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه خو طریقه دا ده چې کله احرام دی وتړو او دا 2 رکعات منځ کوي کنه نو دا صادر په سر باندې راواچ او سر پټ کا ځکه دا ټیم کې لا نیت نه دی کړی د عمرې یا د حج نو سر پټول شي نو چې کله 2 رکعات نفل دی وکړلو او دا غي نه ورستو دی نیت وتړو او تلبیه دی ویلا بیا به سره نه پټای نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعات نفل وکړلو او بیا د عمرې او د حج نیت وتړو د حج په ورځ کې صحابه کرامو ته فرمایلو وی څوک چې یوازې حج کوي نه هغه صرف د حج نیت وتړي څوک چې د حج او د عمرې دواړو نیت کوي نو د دواړو نیت وتړي
په دغه ورځ کې یو سړی صرف حج کوي د حج په ورځ کې نو دې ته حج افراد ویل شي او که یو سړی د حج او د عمرې برغ نیت کې چې زه حج هم کوم عمره هم کوم د حج په ورځ کې دا بیا په دوه قسمه دی یو هغه دی چې لومړی عمره وکړي او بیا احرام نه ځان حلال کړي او بیا چې کله د حج ورځ داخل شي د حج دپاره بیا احرام وتړي دې ته حج تمتع ویلی شي او دویم هغه دی چې په یو نیت سره او په یو احرام سره حج هم وکړي او عمره هم وکړي دې ته بیا حج قران ویلی شي یو حج تمتع دی یو حج افراد دی یو حج قران دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل حج قران کړی دی په خپل څه کړی دی حج قران کړی دی د هجرت نه وروسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف یو حج کړی دی د هجرت مخکې کړی دی د هجرت نه وروسته نبی علیہ السلام صرف د یو حج کړی دی او هم حج قران کړی دی په یو نیت سره او په یو احرام سره عمره هم کړی دا او حج هم کړی دی او دې کې مشقت هم زیات دي ځکه چې کله ته احرام او تړو کنه نو ته باندې ډېری پابندۍ ولګې دي کنه نو په دغه پابندو کې به تر هغه پوری تر څو چې تا حج نه پوره کړي په دې کې مشقت زیات دی د دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هم دا دی چې غوره چې دغه حج قران دی غوره څه دی حج قران دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج او د عمرې د دواړو نیت وکړو وی اے الله ما د عمرې او د حج د دواړو نیت کړی دی الله تعالی راته آسان کو الله تعالی راته قبول کا الله تعالی راته آسان کا الله تعالی راته سکا قبول کا او صحابه کرام ته فرمایلی تاسو هم نیتونه وتړئ کو څوک د حج کوي او کو څوک د حج او د عمرې دواړو کوي صحابه کرام هم د حج او د عمرې نیت وکړو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه ویلا لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه ویلا جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ډیر عجیب حالته و د نبی رسول الله والسلام سره په خوا کې ولاړو ما چې نبی رسول الله والسلام په فرمایي لبیک نو ګیر چا په اوازونه شو چې لبیک یو لاک او سوار لزر مجمع د صحابه کرامو او نبی رسول الله والسلام فرمایي لبیک نو ګیر چا په اوازونه شي لبیک الله تعالی حاضر یم الله تعالی حاضر یم لا شریک لك الله تعالی را شریکو نشته دی ځکه چې د مکی مشرکین به الله له شریکان قتل يهود بد الله سره عزير عليه السلام شریک جوړو عیسایانو بد الله تبارک وتعالى سره عیسی عليه السلام شریک جوړو د مکی مشرکین خو بشمار خدایان الله لره شریک کتلیو نبی رسول الله والسلام आवाज وکړو اعلان وکړو لا شریک لك الله تعالی را شریکو نشته دی ان الحمد الله استعین تعالی ردی والنعمت لك الله تمام نعمتونه استاجری دا په ما باندې دي الله څه قسم نعمتونه دی را باندې کړی دي والملک لا شریک لك والملک الله بادشاہی تعالی رده د انسانانو په بادشاہي نن بادشاہ دی او سبا بیا په جیل کې پروت دی الله همیشه بادشاہي ستاده الله والملک بادشاہي ستاده لا شریک لك په اخر کې بیا وی الله تعالی را شریکو نشته دی نبی رسول الله سلام دا تلبیه ویل او چې کله هم د حج یا د عمرې نیت وکړو نو په هغه پسې دا تلبیه ویل ضروری دی نارینه به په لوړ اواز باندې وي زنانه به په کلاره په چپ اواز باندې وي دا به وای دا یو ځل په تیز باندې ویل ضروری دی لازم دی تلبیه به وای زموږ خلک اکثر یو ځل تلبیه وای د نیت په ټیم کې او بیا چپی بیا اسی خبرې کې ګپې شپې لګي خو تلبیه نه وي حالانکه د دې تلبیه ډیر زیات فضایل دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کله چې انسان وای لبیک اللهم لبیک د دغه طرف ته او ګس طرف ته د دې چې څومره ونی دي بوټي دي ګټي دي دا به ټول د قیامت پر ورځ باندې د لپاره گواہی کوي چې الله دې سړی ته حاضر کړي الله دې سړی ستاسو یو والد چې والد او هغه د الله ذکر شروع کړي چې دی لبیک اللهم لبیک د دغه طرف ته ګس طرف ته چې څومره ونی دي ګټي دي او بوټي دي هغه د الله ذکر شروع کړي هر شي د الله تبارک وتعالى ذکر کوي هر شي وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم دا یو شی نشته په مقدس مکه باندې چې هغه الله تسبیح نه کوي هغه الله ذکر نه کوي هر شی د الله ذکر کوي لیکن موږ دغه په ذکر باندې فوی ګنا ونه چې شنه دا د الله تسبیح او د الله ذکر کوي چې کله ذکر د الله پر خدا وچش کپڑا د هغه پورې د الله ذکر وي تر څو پورې دا پاکي چې کله دا ګنده او پلیت شي بس د الله تسبیح پریدي په هوا کې مارغان د الله تبارک وتعالى تسبیح وي په اوبو کې میان د الله ذکر کوي او چې کله د الله ذکر پرې خو د کنه نبي د شکاری په جال کې گرفتار شي بیا د ښکاری په جال کې څه شي گرفتار شي تر هغه پر دې د الله ذکر کوي چې کله د الله ذکر پرې خو بس د ښکاری جال ته بیا رسیدلې هر شی د الله تسبیح وي نو دې چې وي لبیک اللهم لبیک خې طرف ته ګس طرف ته چې څومره ونی دي څومره بوټي دي څومره ګټي دي هغه د الله په تسبیح باندې شروع کی او په ورځ د قیامت باندې دې انسان د پاره گواہی کوي الله دې انسان ستاسو یو والي چې والي دي ستاسو یو والي چې والي دي
نو چې حج لاړې عمرې لاړې الله دې موږ بار بار بوزي نو تلبیه ډیره وایه د دې ډیر زیات ثوابونه دي هر ټایم د الله پاکي بیانوه پس د دې باندې ګپې شپې ولګي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه ویلا لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك او دغه ځای روان شو شپږشتمه ذی القعده چې د ذوالحلیفې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو صحابه کرام ورسره دي په لار باندې چې څومره قبیلې وي ځای په ځای باندې هغه خبر شوی چې نبی علیہ السلام حج را روان دي نو خلک ځای په ځای باندې استقبال ته ولاړو نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به لیدو هغه سره مرګري کېدی هغه به سره په لار باندې مرګري کېدی نو په 15مه په 16مه ذی القعده باندې دغه ځای روان شو او په 4مه ذی الحجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه ته ورسید یعنی نه ورځې سفر نبی علیہ السلام په لار باندې وکړ نه ورځې سفر د مدینه منورې نه د مکه مکرمه پورې دا سفر نبی علیہ السلام په 4 ورځې وکړو په نه ورځې وکړو او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه ته ورسېدو نو سیده ورغه بیت الله شریف ته صرف بیت الله شریف ته ورغه نو چې څنګه په بیت الله شریف سترګې ولګېدې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لومبي دعا بیت الله شریف ته وکړه اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة دا دعا وکړه الله د دې کور عزت نورم زیات کا الله د دې کور عزت نور هم زیات کا الله د دې کور د دبدبه او د هیبت او د عظمت په خلکو په زړونو کې نورم زیات کا الله دغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ده چې خانه کعبه ته مخامخ شي کنه څنګه دې په نظر ولګېدو دا غي دومره روب دې دومره عظمت دې دا دومره لوی د جستانه به یو دوه خداش دومره د کور hebat ته hebat د نبی رسول الله دعا کړو الله د دې کور د عظمت او hebat نور زیات کا علماء یو واقعي لیکلي ده وی خزه خاونو دواړه غیر مسلمو دا خاون يهودي او دا خزه عیسایانه و دوی د عربو تراغلي په جده کې فاتح کېدل انت د تیلو دا کار دی د انګريزانو له اکثر راځي دوی په نوکری باندې راغلي او د خزه د خاون سره په جده کې فاتح کېدل دواړه دغه پاتې کېدل سرکاري نوکری و په تیلو باندې دې خزه ورځ د خاون نه تاسو کو چیرې موږ د جدي په ایرپورټ باندې رالو نو ما څه خلک ولیدلو ساجيبه غونټه کې خلک ټوپۍ په سر نه سر تور سرو سپینی کپڑے سپین صادرونه د ځان لټاو کړو دا غي سلام ساجيبه لباس او دا خزو ماجيبه لباس خو سي بار ته وته بیا مې څه خلک ولیدل چې واجبه جامو کې دلته ګرځي دا سوق تیلا نه خاوني ورتوي دلته کې د مسلمانانو یو میله لګي مسلمانانو سره لګي یو میله لګي او دوی راځي غي میله ته حاضری کوي او دوی عبادت حسابي د میله ته حاضری دغه میله ته دوی راشي او دا زموږ عبادت او د میله ته راځي د انګريزان خدا کار دی چې دوی میلو پسې ډیر ګرځي ځان سره غټي غټي کیمرې راغستې ژوند په دې کې تیر شي پیسې ټولې په دې باندې ولوزي چې چرته ځینو ځا کیمرې ځان سره وړي تصویرانو باسي یاره دې له خپل غواړي دې خزي ورته وي دومره راغلي چې مسلمانانو د میله هم لګوي نو کنه دې له خپل غواړي نو خاوني ورته وي هغه غیر مسلمه پریدي نه کنه الله دې مونږ بوزي الله دې بار بار تاسو بوزي چې کله مکه مکرمه ته داخلي کې په هر طرف نه چورته راځي نو الته کې بیا روډونه دوشي وي دي چې څنګه حرم ته داخلي کې کنه نو الته دوه روډونه بیا یو د غیر مسلمانو لپاره یو د مسلمانانو لپاره نو مسلمانانو په روډ باندې دا لیکلي چې دلته د غیر مسلم داخله ممنوع ده غیر مسلم دنه نشته چې لا خبر بورون ته دا لیکلي چې غیر مسلم دنه نشته نو زه خو دلته کې غیر مسلم دنه پریدي نه کړنه زه ته کافر یو نه خزي ورته چا تاسو پته لګي چې دا کافر دي هم هم د دې په شان جامي واچو ټیکسي به ونیسو خو ګریپټار کړو د لارې نه واپس وبکی او کو تاسو نه کو دولار به دغه میله خو به وینو یې سړي ورته صحیح ده کنه خبره خو دې ټیکتا سوري حرام واچو سوري واچو احرام ور واچو مسلمانانو په شانتي او خزین داسې کپڑے د مسلمانانو خزو په شانتي ټیکسي والے ونیو او روان شو چې له خدای شاندار په لار ته چاته تاسو نه بلکې کله تاسو کې کله نه کوي د دې په دې څور غره مخمون نه خو تاسو په ټیکسي کې ودرولي چرته نه یو او لاړو دنه ورننه وتل اوس چې مکه ته لاړو د چاره تاسو نشو کولای چې میله کم ځکه لګي لکه څو برابر پوښي خو په خلکو بسې ته د خلک په کم طرف زموږ په ول پسې زو خلک روان دي په یو دروازه باندې دنه کېږي موږ پسې مردن شو زو اوس چې وګورو نو یو تور کوټه ده یو کوټه ده او تور غلاب په خور دی او خلک داغه نه غیر چاپیره تاویږي موږ چې وخت ورکو شو په دې مطاف کې د کم ځای کې د خلک د خانه کعبه تاویږي د غسین ته د غولي تسویل شي مطاف دې ته مطاف ویل شي په دې مطاف کې چې ودرې دوه د خلکو ته ګورو خزیزه سوچ کومه چې دلته خو باغ نشته دی غر نشته دی سخول زې ابشارونه نشته دی د خلک د میلې ته دکانونه نشته نور څه نشته دلته د خلک موريسو دا څنګه میله ده دا وایي چې د نشته چې موږ غوښنه داري لور شو دلته یو کوټه او تور صادر په غوړېدل خلک د غیر چاپیره تاویږي دا سوچ کومه ولا رما خو ګورم بس څوک د خانه کعبه پورې نخلي جاړي هر څوک چې الله سو چت کړي جاړي څوک سجده پروت دی الله ته جاړي هر سړی جړاګانی کو هر سړی په کوټه پورې مخ مګيو څوک پورې شونډي مګيو یو جړا دا یو
یو عجیب حالت شروع دی. ما ځان له سوچ کو چې کېدای شي په دې کوټه کې دننه یو قبري خلک مزارونه لري کنه کېدای شي دلته یو قبري ځکه ورته داسې ولاړي او دوی داسې دغه کوي وی ولاړه ما ګورم ته وی په دې اړه کې څه بدلون غونډه راغی د کوټې ته چې ګورم کنه وی زوام چې دا کوټه ما ته आवाज کوي چې تم شروع شکړه دا کوټه ما ځان ته رابلې چې تم شروع شکړه وی د زړه د دنیا مې څه بدلېږي غونډه کې وی د خلکو جړاګانې کوي په ما جړا ولګېده به اختیار زم جړا اوس غیر مسلمه ده عیسایانه ده وی په ما جړا ولګېده چې خلکو ته ګورم او الله دې موږ بار بار بوسي یقین په الله وکړه چې په خانه کعبه نظر ولګي کنه د زړه دنیا به بدل شي د زړه دنیا به بدل شي او الته چې ورشه په خانه کعبه پورې دا سینه ولګي د زړه ته به سکون راشي او ډیر عجیب حالت ده دا یو عاشقانه اعمال دي دا حج عمره نه دي دا عاشقانه اعمال دي څنګه عاشقانه اعمال دي په سر سرتور په خپل خپل دي په بدن باندې خپل کپڑے نه یو د سپین صادر ارزان بیا هغه به ګندلو او دا دې تاوکړی دی غیر چا پیر منډي وي کو شاده او کو غدا دی کو ملک دی کو نواب دی خان دی کو نواب دی غریب دی کو فقیر دی یو شان د غزل تاوی کی تک شان د تاوی کی فرق نشته هر سره د غزل تاوی کی او هر سره د الله په دربار کې چوي وي او دا درته ما الله دې بار بار من حج عمرې لبوسي چې انت لاړې کنه ته دې زړه کې دې سي هغه دعاګانې د الله نه غواړه یقین په الله کدا زما خپل تجربه ده چې کوم دعا دې وغوښته بالکل الله قبلې سوال نه پیدا کېږي چې ته په صحیح طریقې باندې د حلال کار لپاره د خانه کعبه سره ودرېږي او الله ته چغې وایي دعاګانې غواړي الله ستاسو دعا قبول نه کړي سوال نه پیدا کېږي ولې هلته چې سړی لاړ شي کنه د انسان هغه اخري ځای چې دی هلته رسېدلی اخري ځای د دې نه ما سوا هلته بل ځای نشته چې ته ورته لاړ شي کنه د انسان هغه ټول دغه دی چې بس دا ځای دی که دلته زما دا قبوله شو قبول به شي بل ځای نشته چې هلته قبوله شي هلته د الله نه دعاګانې غواړه الله یې قبلي یقین وکړه چې الله یې قبلي نو خلک لګیا دي دعاګانې غواړي طوافونه کوي وی خلک جاړي وی زم په جړا شو په ما جړا ولګېده وی خاوند ته چې موږ چې خاوند نه تپوس کوم چې لکه ستا په زړه کې په دې حالت کې څه دي وی چې خاوند ته موږ ته هغه دې جاړي هغه دې جاړي ما ورته چې ته ولې جاړي ما ته چې ته ولې جاړي ما ورته چې زما په زړه کې وسړي راځي په غونډه کې حالت پیدا شو زه ما دا زړه خو دا کوټه ما ته आवाज کوي چې راشه وی خاوند چې زمان دا حالت ته زما دا زړه خو چې زم د خلکو سره روان شمه اخذ امام دي خاوند ته چې معلومیږي دا چې د مسلمانانو دا مذهب چې دا حق مذهب دی دا حق دین دی دا حق دین دی وی خاوند راته چې زم په دې خبره باندې شو وریم امام چې څه چلو کو وی چې چا ته پوس کو چې اسلام ته داخلي کو څنګه داخلي کو یو سره خو دا امام ورته چې سره مسلمانۍ کې څنګه مسلمانېږي وی هغه راته چې وای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه خو ولا او چې زه خلکو سره هغه خزه بیا دا خبره لکی وی خلک په قسمه قسم طریقو سب د سنم متاثر شي سب د سنم متاثر شي مسلمانان شوي دي وی زو خاون واحد و انسانان داسي چې موږ د خانه کعبه په لیدلو مسلمانان شوي موږ د هیڅ نه متاثر شوي خو چې خانه کعبه ته خو وکتل موږ مسلمانان شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله دعا وغوښته اللهم زد هذا البيت تعظیما وتشریفا وتکریما ومهابه الله د دې کور د عزت نورم سواک الله د دې کور د عظمت او دایره د خلکو په زړونو کې نور ور واچوه خو کاش دا رساله صحیح حج عمره وکي صحیح سو کی حج عمره زمون خلک صحیح حج عمره کوي نه کنه دا مونږ چې حج وکړو او دا عمره وکړو او واپس راشو دا خپه شاړو سر شو دا ولي دا خپه شاړو ولي سر شي دا حج د الله د رضا لپاره کړی نه ځکه دا عمره د الله د رضا لپاره کړی نه ځکه خو چې واپس راشي نو خپه ګډوډ سر شي دا څه نه کدا څه نه دا دغه حج کوي دی چې زرا شم چې خلک راته و چې سیبو دغه عمره کوي دی چې زه وایم چې ما دومره عمرې کړې دي دغه حج کوي دی چې خلک راټول کوم خیرات کوم خلک چې چل شوی دی پلان کې چې سب راغلي دي نو چې راشي نو بیا خپه ګډوډ سړي کسر نه دا څه نه و یوړم د چا ولا سپېړه ورکړه په دې سټ کې ولا سوق ورکوي هغه وی چې سم مل ټکړه هغه ته څنګه پته ځي چې مجلس گزار راځي چې الله بل څوک نه ورکوي دا ته مالک گزار راځي گزار بل سره دا ولې دا چل کیږي زموږ سره دا موږ د الله د رضا لپاره کوونه موږ د الله د رضا لپاره کوونه یقین په الله وکا یو عمره تعالی په ژوند کې کافي ده یو حج ده کافي ده چې ستا په ژوندۍ بدلیږي او کنه بدلیږي سوال نه پیدا کیږي انت چې ته ودرېږي تا ته د دنیا نه یاده ته چې خانه کعبه ته مخامخ شې تا ته به کور نه یاد تا ته به د دنیا نه یاده ته به د خپل رب سره په مناجات کې ته به د خپل رب سره په ملاقات کې تا ته دا پته نه لګي زه په کوم ځای کې ولاړ یم هغه سړی په منځ باندې ولاړ نو بل یو عاشق مزاج غونډه سړی و هغه په ځان نه پوهېده د مخې ته به تېرېده را تېرېدو نو دی ورته وایي په سترګو ړوند دي زه په منځه ولاړ یم مخې ته مې تېرېږي را تېرېږي هغه ورته وایي مونځ څه شی دی
مونږ څه شي دی وی مونږ ته نه پېژنې نه مونږ څه شي دی وی مونږ د خپل رب سره خبرې دي که نه د عاشق د معشوق سره خبرې دي که نه وی افسوس ستا په حالت باندې افسوس ستا په حالت باندې ته څنګه عاشق چې د خپل حقیقي معشوق سره خبرې کوم ما ته خیال دی زه خو مجازي دنیا کې په چا مینو ته مې نه لیدي زه په مجازي دنیا کې په چا مینو ما او ته مې نه لیدې چې ته په مانځه ولاړ یې او ته په خپل حقیقي معشوق باندې مینه او زه درته ښکارم دا زموږ مونځونه چې دي که نه معمولي کړه څو شي که نه لمونځ داسې کوم داسې کوم الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي پرون نافله زما د مازدیګر لمونځ 3 رکعته وکړو څو رکعته وکړو 3 رکعته وکړو او سلام مې وکړ دعا مې شروع کړه یاره دا لمونځ خو 3 رکعته ونه شو لکه د خدای مسلمانانو زه خو انسان یم تاسو په ما پسې شاته 200 خلک ولاړ یئ په 200 کې دا پته چاته ولګي چې څو رکعته وشو دا زموږ مونځونه دي دا زموږ مونځونه دي دا به الله قبول کړي دا مونځ قبلې کړي په 200 کې دا بس مولوي صاحب مخکې شوی کو 2 کې 3 کې کو څلور کې موږ ته شاته پته نه لګو چې دې سلام ګرځو موږ وګرځو نو هغه 2 رکعته وکړو چې موږ 2 بشوي نو او هغه 3 موږ 3 بشوي نو دا پته چاته حقیقت دی کنه دی یقین وکړه سي زمونږ کوم صورتونه پکې وامه او تاسو په دې ګیټ کې د یو تن نه تاسو کې مولوي صاحب ایمان څخه کوم صورتونه وي را ماته خو پته نشته چې صحیح پکې وایي دي دا څنګه الله قبل ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر منځ انسان د بی حیا د بدو کارونو منع کوي نو توای دلته خو دې منځم کوي چې سره دنیا ناروا دی غدي کوي نو دې منځ ته وګوره دا منځ دی هغه منځ انسان د بدو نه منع کوي چې منځ خو منځ کنه چې دې په منځ ودرېږي چې دا یقین او عقیده وي چې زه الله اینه الله ما اینه زه الله اینه الله ما اینه ته دا سمجه چې دا منځ د بدو نه منع کوي کنه منع کوي نو به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه ته دعا وکړه وی اللهم مسجد هذا البيت تعظیما وتکریما وتشریفا دا دعا ته وکړه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه په حجر اسود باندې دواړه لاسونه کې خود خپل کړه په حجر اسود دواړه لاسونه کې خود او خپل کړه او بیا الله اکبر आवाज وکړو او د بیت الله شریف نه طواف شروع وکړو خو چې کله طواف شروع وکړو نو استباء وکړه استباء څه ته ویل شي اول خو به تا دا صادر دي ځان نه جوخته وکړي کنه نو چې کله طواف شروع کړي نو خې او د بخکاره کې او دا صادر به د خې او د خې ترخت لاندې راولي او په چپ او ګبه دي سي ورواله خې او بخکاره کې او اول 3 رکعاتونو 3 چکرو کې رمل کوي اول 3 چکرو کې بس کوي رمل څه ته ویل شي پهلواني لکه داسې وزیر کته چې چاله په جنگ ورځي داسې 3 زیو چې ټوپونه به لاسونه به داسې وای نو په اول 3 چکرو کې بس کوي رمل کوي نبی رسول په اول 3 چکرو کې سوکو رمل وکړو او دعا به دا ډیره غواړي خو دعا کوم دا اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله مال په دنیا کې خیسته ژوند راکا او الله په آخرت کې سره راکا خیسته ژوند راکا دا دعا غواړي د الله تبارک وتعالى ډیره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه نه و چکر غیر چا پرتاو شو و طواف وکړو چې و طواف وکړو بیا مقام ابراهیم ته ورغه 2 رکعات واجب دي دا 2 رکعات سدي واجب دي نو نبی رسول الله سلام حجر اسود خپل کوله سره پکې خو ادي جن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ بس کول پټیل کې به صادره حجر اسود پټیل کې به نو خلک ورته ته ولې دې په دې ټیل نه کړي ته ځان رسای وی قسم په الله ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل دي چې په حجر اسود خپل شونډې مبارکي خدي او دواړه لاسونه پی خدي زه ذکر ټیل کوم چې حجر اسود ته ځان ورسوم ټیک شو کنه خو نن زمانه کې یو مسله د خزي په کې ډېر زیاتې وسی اوس په کې خزي ډېر زیاتې دي نو اوس په دومره ټیلونه نه کوي د خزو سره ترستا یو زوال راته نو بیا ورته دلري نه سوکا سلام وکا خو چې دلري نه سلام کوي حجر اسود ته طریقه څنګه ده سینه به د حجر اسود په طرف باندې مخامخ کې اکثر خلک داسې بسړ ولاړ دي سي الله اکبر نه سیر نه راو ګرځا حجر اسود ته سینه مخامخ کا بسم الله الله اکبر لاس دې کا او بیا غلاس کا خپل کا دوی چې حجر اسود خپل کو نو اوس په دا ټیلونه ځکه نه کوي چې د خزو سره په کې سره راځي ډیر تاسو بل ډیر خزي په ډیر زیاتی نو دا غي سره بیا ټیل راځي نو حجر اسود خو الاول یا غي ته لاس ورل دا مستحب دي او د خزو نه ځان ساتل دا فرض او واجب دي نو ډیر کمکلی زنانه پکې داسي ډیر کمکلی پکې داسي چې دا ټیل به د سړو سره کړي الله 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 ځان حجر اسود رسوبه ټیلونه مکو د پردو سړو ځان اوساته دا لری نو ته اشاره کول هم کافي دي او کو ته فتره چې دا خزي هونه پوي خو ته دي ځان اوساته کنه دلته تاسو کا سلام وکا